أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عجیب خبر دادا چې د رمضان ته قرآن کریم نه مخکې څومره چې نور کتابونه نازل شوي دي دا ټول په رمضان کې نازل شوي دي. د ابراهیم علیه السلام صحیفه په رمضان کې نازل وي، د موسی علیه السلام تورات په رمضان کې نازل شوی، قرآن کریم په دې رمضان کې الله تعالی د لوح محفوظ نه ټول کوزنی اسمان ته راکوز کو چې بیت عزت ورته وایي د کوزنی اسمان زموږ تاسو کوم چې موږ ته په نظر باندې ښکاری دې ته الله تعالی ټول قرآن کریم نازل کو. دې ځنه بیا الله تعالی په خپل حکم سره د جبرائیل علیه السلام په ذریعہ باندې دا قرآن کریم لګ دا نازلو چې تر وناس پورې یا د ترتیب په اعتبار سره تر اخر آیت پورې دا الله تعالی نازل کړو. نو دی وجنه دا د جشن میاشت دا د جشن مناول پکار دي، خو جشن د هغه خلکو په شان دي نه چې هغه د اسراف او د تبذیر یا د چراغا یا د ګناهونو یا د بدعات او یا د شرکیات او ذریعہ جوړيږي. بهترین جشن بهترینه خوشحالي دا د الله په عبادت پکولو کې ده. څومره چې سړی ډېر عبادت الله کولای شي دومره ډېر هغه جشن مناوي. نو دا غمیاش دا د قرآن کریم د جشن میاشت ده. ورونو دی قرآن کریم باندې کې الله تعالی په سورۃ اسراء 82 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء، موږ نازلو دا قرآن دا څه شی دی، دا بل شی نه دی، دا شفاء ده ورحمت او دا رحمت ده للمؤمنین د مؤمنانو لپاره ولا یزيد الظالمین او نه زیاتې دا قرآن کریم ظالمانو لپاره الا مگر زیاتې دا هغه خساره نقصان دغه نقصان زیاتای. ځکه چې هغه په دې باندې ځان نه کی پوي، هغه په دې باندې عمل کولو کوشش ونه کی، هغه د خپل ځان ته ضروری ونه غني، هغه دې ته اهمیت او توجه ورنه کی، نو الله هغه د لپاره د خساره یا د قرآن کریم باندې اعتراض وکي یا د دې بیانونه باندې اعتراض وکي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې یا په نور باندې هغه دې لپاره د زیاتی او د نقصان باعث وګرځي. دا هغه کتاب د ورونو چې الله تعالی دې باره کې فرمایي یا ایها الناس و خلقو قد جاءتکم موعظه، راغله تاسو ته نصیحت من ربکم، تاسو د رب طرفنا، وشفاء او دا شفاء ده، دا قرآن کریم شفاء ده لما د هغه بیماریانو د پاره فی الصدور چې هغه پسینو کې دي، کاغه شرک ده، کاغه حسد ده، کاغه بغض ده، کاغه نفرت ده، کاغه بدګمانی ده، کاغه یو بل ګناهونه دي او کاغه استاد سینې جسمانی بیماریانی ولی نه دي. دا قرآن کریم دا غیر د پاره شفاء ده ورحمت او دا رحمت ده للمؤمنین مؤمنانو د پاره. دا د قرآن کریم خپل هغه تعارف ته چې هغه په خپل کړه. یعنی دې مطلب دا دی چې دا قرآن ته وایي چې زه د الله طرف نه تا د پاره رحمت یم، زه د الله طرف نه تا د پاره شفا یم، زه د الله تعالی طرف نه تا د پاره موعظه او عظ یم، نصیحت یم تا د پاره. نو بیا الله تعالی فرمایي په سورۃ یونس کې چې قل بفضل الله دی خلقو ته وایا، دی خلقو ته وایا د قرآن کریم اوریدونکو ته او د تراتلونکو ته چې الله تعالی په مهرباني سره او برحمته او دغه پر رحمت سره فليفرحوا دې خوشاله شي، دې خوشحالي مناو کی، بس دې خوشاله شي، دې خوشحالي مناو کی. هو دا قرآن خیر ډیر خده مما د هغه شونونه یجمعون چې دې را جمع کوي. د دې دوه مطلبونه دي. خدان تاسو په دې آیات باندې پوي کوي. سورۃ یونس کې 58 نمبر آیات چې کوم ده الله تعالی فرمایي چې د دې قرآن کریم کدات اخرت لپاره ګټه کوي، مثلا تنفلونه کوي، ته تلاوت کوي یا ته نور عبادت کوي، نو دا ټول عبادت په مقابله کې د قرآن کریم باندې ځان په یو عمل کول دا د هر عبادت نه بهتر عبادت ده. دا د هر انصاف په مقابله کې یو بل سره هغه به نفلونه بکي یا بروشیز اب نور نکیانه بکي، نور نکیانه بکي، خو د استاد غنی کی دا ټول په مقابله کې ډیره بهتره ده. الله فرمایي کچا هر څومره جمع کړي دا ستا جمع وريده هغه نه ډیره زیاته ده.
او دې مقابله کې دویم مطلب دا دی چې کچيري یو سړی د استاد راتلو په مقابله کې هغه صحت جوړي، هغه کاروبار جوړي، هغه پیسې ګټي، هغه نور د دنیا کارونه کوي او هغه ځان ته لپاره بیا فخر کوي چې ما ډیره ګټه وکړه، ما کاروبار خوشو وغیرہ وغیرہ. نو الله فرمایي څوک چې قران ته راغلل خیر مما یجمعون، هغه سړی چې دنیا یې جمع کړه هغه نه ډیر څه جمع کړل. د دې جمعوري دا غي نډیره زیاته ده. الله تعالی دې موږ تاسو په مغه خلکو کې حساب کی. الله تعالی په سورته اسراء بنی اسرائیل چې ورته ویل کیږي دا غي په 9 نمبر آیت کې الله فرمایي ان هاذا القرآن، یقینا دا قرآن يهدي لار خي، ان هاذا القرآن يهدي، دا قرآن لار خي، قرآن لار خي، دا لار خودون کې کتاب ده للتی اغلار طرف ته دا هدایت کوي، هيا چې اغلارا اقوم انتهائی سخدا د صيغه د فضیلت ته، یعنی هغه چې هغه نه صحیح به بل نشتا، انتهائی بهترین لار، انتهائی درست لار، انتهائی ټیکلار خیدا قرآنی کریم. ننم یو ملما چې کوم نوم بیره غلې وغسرم دغه خبره کېده چې کته قرآن سره مینه ده، قرآن ته بیا کور کې آرام سره نه پریدي، همدغه قرآن در تلاره خي، همدغه قرآن خپل ځان په خپل جوړي، همدغه قرآن بیا ته خپل اهمیت درکې. تاسو یو ور قرآن راوخلئ، تاسو یو ور قرآن سره تعلق جوړ کړئ، بیا تاسو وګورئ چې دا څنګه کتاب ده، دا څه کوي، دا ستاب ذهن ستاب نه په دماغو کې ستاب سینې کې دا یو انقلاب راولي، دا آرام ته نه پریدي، بیا دا اوس د خوب وخت دا ته قرآن را پاتولای، دا ته به کور کې نه پریدي، دا ته به په معاشره کې نه پریدي، دا ته ګناه تم نه پریدي، دا ته بدکاری ته هم نه پریدي، دا ته هیڅ قسم ته غلط کارونه ته نه پریدي، بلکې هغه ته هي اقوم چې هغه انتهایی سي خلاره ده، هغه انتهایی سي خلاره ده. ورونو بخاری شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تاسو کې بهترین سره هغه دی چې موږ کوم ته وی آی پی وایو، یعنی تاسو کې به ډېر خلک به د مالداري په بنیاد باندې بهترین ګڼل کېږي، څوک به د افسری په بنیاد باندې، څوک به د گورنری په بنیاد باندې، څوک به د حکومت په بنیاد باندې، څوک به د خایست او د دنیا بل صفت باندې. خو الله وایي چې د الله په نسبت تاسو کې بهترین او وی آی پی سره هغه دی من تعلم القرآن، چې هغه تعلیم ورکړي د قرآن، وعلمه ذکی قرآن، زازده کوي قرآن، وعلمه او دې باندې عمل کوي او دا قرآنی کریم ذکی او بیا دې باندې خپل عمل کوي ځانم پوي. او بیا الله تعالی فرمایي په ترمذی شریف کې ډېر عجیب حدیث ته چې اهل القرآن، د قرآن ولا خزده کوي، دا حدیث تاسو واورئ، اهل القرآن د قرآن ولا هو اهل الله، دا د الله ولدي، یعنی دا د الله خاندان دی، دا د الله خپلوان دي، دا د الله عزیزان دي، دا د الله دوستان دي. اهل القرآن هو اهل الله وخاصته، او دا دغه مخصوص خلق دي، دا دغه وی آی پی خلق دي، دا دغه گروپ خلق دي، دا د الله د پارټي ولدي، څوک چې د قرآن ولدي. او بیا هم دغه رنګ الله تعالی فرمایي، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي، دا هم د ترمذی شریف حدیث ته چې فضل کلام الله، فضیلت د الله د خبرو د الله تعالی د کلام علی سائر الکلام، په ټولو خبرو باندې، په ټولو وازونو تقریرونو باندې، دا داسې ده کفضل الله، لکه څنګه چې فضیلت د الله تعالی علی خلقه په خپل پیدائش باندې، لکه خپل ځانو ګوره څومره زوروري به الله وګوره، دا کائنات وګوره څومره طاقت کې دی به الله وګوره. نو هم دا غرانګي الله دغه کتاب، د الله تعالی دا کتاب، دا د الله تعالی هم دا غرانګي په نورو کلامونو باندې، په نورو کتابونو خبرو باندې فضیلت لري، لکه څنګه چې الله فضیلت لري په نورو مخلوق باندې کوم چې الله تعالی پیدا کړی. ورونو د دې قرآنی کریم چې په خپل کوم تعارف کړی د قرآنی کریم پیژنګلو چې کوم خپل تعارف هغه کړی د هغه داسې دی. تاسو د قرآنی په الفاظو کې واورئ، سورۃ شعراء آیت نمبر 192 نه 195 پورې الله فرمایي وانه، او بشک دا قرآن لتنزيل، البته نازل شوی دی، نازل دل د رب العالمین، دا د الله طرف نه دی، یعنی دا د تعارف ته دا کتاب دا د الله طرف نه نازل شوی دی. نزل به الروح الامین، دا قرآنی کریم نازل کړی دی، یعنی دا نازل شوی دی جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره، جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره علی قلبک، ستا پزړه باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایي لتكون، دې لپاره چې تشی من المنذرین، خلق د يرونکو نه، دې ذریعہ سره ته خلق ويري، د ګناهونو نه بچ کی، د الله د عذاب نه ويري، د قبر د عذاب نه، د قیامت د عذاب نه، بلسان عربی مبین، دا په ژبه عربی کې مبین چې واضحه ده، ښکاره ده، او دا عربي ژبه د نورو ژبو مقابله کې ډېر محدود او مختصره ده، او حق پکې د ټولو ژبو نه زیات ده.
د ټولو ژبو نه زیات دی ورونو د قران کریم پیژندل هم ضروری دي مونږ تاسو چې کوم کتاب ته ناس یو د دې پیژندګلنه هم ضروری ده چې مونږ د دې تعارف کو چې د دې څه یو تعارف الله تعالی په خپل د دې سورۃ شعراء کې کړی دی هر یو شی دغه د نمونه پیژندل کیږي هر یو شی نوم نه پیژندل کیږي لکه مثلا موږ وایو چې درخت ونه نو موږ فورن دغه چهره دغه شکل دغه پته دغه وغیرہ څنګه د ټولې موږ په ذهن کې راشي موږ وایو چې اوبه موږ فورن هغه ومنو همدا څنګه اسم د ټول علومو پہچان دی یعنی رسول آدم علی السلام ته الله تعالی اسماء او خدل نمونه ورته خدل او په دې نمونو کې علم دی نوم کې علم دی لکه موږ د یو شی نوم واخلو بعد هغه ټول علم یا مزید معلومات موږ په ذهن کې راشي نو همدغه رنګي د قران کریم باندې په یوه لپاره چې موږ ځان پوي کوجا چې شي د څه کتاب نه د تعارف چې کله موږ د قران کریم کو نو د دې نوم موږ وګورو موږ د دغه تعارف یو شي د چې شي ورونو قران کریم کې شاه ولی الله رحمه الله علیه هغه 55 نمونه د قران کریم نشمارلې دي چې د 55 نمونه الله ذکر کړی دي لکه موعظه ده لکه شفاء ده لکه احسن الكلام ده وغیرہ وغیرہ دا سي ټول 55 نمونه دي خو په دې کې چې کوم مشهور دي هغه 15 دي هغه 15 نمونه تاسو ځان سره یادوم کوي او تاسو په خپل کتابونو کې قران کریم کې هغه ګورئ ټول نه مشهور نوم د قران کریم هغه د القرآن دا په قران کریم کې 65 مرتبه راغلی دی 65 دفعه الله تعالی دا نوم استعمال کړی دی ته 15 پته کرته او د دې معنی دا هغه کتاب چې هغه لوستلو د پاره نازل شوی دی دا هغه لوستل دي هغه لوستل کیږي هغه ټول نه زیات لوستل کیږي هغه د قرات لپاره یعنی دا قران کریم په خپل د لوستلو کتاب دی کچېری د قران کریم د نور نمونه نه وي او خاص کر د دې په نمونه کې دا کتاب نوم نه وي کتاب نو بیا د قران کریم په دې کتاب کې را جمع کول د دې بیا ګناه و دا به منه وای دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړی وای دا به نور عالمان به منه کولای ځکه چې دا کتاب کې الله تعالی د دې یونم کتاب کړی دی نه دی وجنه د دې بنیاد باندې موږ ته د دې جمع کول یا د دې لیکل یا د دې ځان سره سمبالول دا غي په بنیاد باندې جواز تا کني د صحابه کرامو په وخت کې کتاب نو څه زبده قران کریم د صحابه کرامو په وخت کې نو کچا ته معلومات او خایمات نه دی معلوم چې یو کم صحابي سره قران کریم وو هغه وخت کې قران کریم نو مسجد نبوي کې قران کریم نو د صحابه کرامو په کورونو کې نو دغه په تختو کې بره خود نو دغه په جیبونو کې نو چې د بعض صحابه کرامو سره په لرګي په تختو باندې یا چې په کانو باندې یو صورت یا د صورت یو حصہ مختلفو دینو کې هغه خلکو ځان سره خود وي خو هغه دا ضروري نه ګڼل هغه دې ته حاجت هم نه و هغه وجداوا چې دا قرآن دا غي په سینو کې او د سینو نه زیات هغه په عمل کې وو هغه قرآن هغه په عمل کې وو صحابه کرام قرآن وو د هر صحابي عمل قرآن وو د صحابه کرام معاشره قرآن وو د صحابه کرام خبرې د قرآن وي د صحابه کرام جنگونه د قرآن وو د صحابه کرامو دستور او رسمونه د قرآن وو د صحابه کرامو نکی کول په قرآن باندې وو دا غي بدی کول په قرآن باندې وو دا غي قرآن چرته وو دا غي قرآن دغه معاشره وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور قرآن وو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور قرآن وو د عمر رضی الله عنه زندگی قرآن وو دا غي خلافت دا غي سیاست دا غي اقتصادیات دا غي معیشت دا غي هغه احساسات چې غي په دماغونو کې وو دا غي هغه جذبات چې غي په دماغونو کې وو دا ټول قرآن وو هغه ژوندې وو دغه ژوندې کتابو دا هغه وخت کې هغه صورت کې موجودو چې کوم صورت کې د الله طرف نازل شوی وو بیا ورستو کله چې دا قرآن کریم په دې پانو تراغه نو موږ هم دې پانو ته منتقل کو سينونه مويستو دماغونو مويستو عمل نه مويستو او موږ دا کتاب قرآن ته دا قرآن چې دی دا په دې کتاب کې دې پانو کې راجمع کو نو نن سبا ما خبره بل کې سختي وی الله تعالی دې موږ معافيو کی نن سبا موږ قرآن کریم صرف پانو حد پورې محدود دی کومګه تراو کې وایو د پانو حد پوری وایو کومګه تلاوت کوو د پانو حد پوری کوو کومګه خپلونو د پانو حد پوری خپلو کومګه د دې تلاس نه لګو د او دست لپاره او یا د چراندام د لپاره د پانو حد پوری کوو کومګه تبرک ته حاصلو نو پانو نه حاصلو کومګه چې ته په واده کې یا مړی نه مخ کې بوزو نو پانو حد پوری بوزو پانی نه موږ نه راو باسو موږ چرته عمل کې را نه وستو موږ چرته دې باندې ځان پوي نه کو موږ خپل دماغ ته بیا موږ خپل سینو ته بیا موږ دابونو تر نه وستو موږ معاشري تر نه وستو همدا وجدا چې قرآن کریم د صحابه کرامو د تعداد په بنیاد باندې موږ سره په کرونو په عربونو ده
د هر مسلمان په مقابله کې قران تقریبا کم از کم تعداد د 20 مطابق ته کم از کم یعنی یو مسلمان ته شل قرانونه رسیږي کله ټول قرانونه موږ تقسیم کو نو یو مسلمان ته سر قرانونه رسیږي او کله ټول مسلمانانو کې موږ قران باندې پوي وګورو نو په شلو کې نه چې په لکونو کې هم یو سره په قران باندې کم پوي او کبه عمل ته وګورو نو قرونو کې به هم چرته یو سره هغه به عمل کوي خو هم په ټول قران باندې نه وي هغه به یو شعبه د قران راغستی وي هغه به jihad کوي خو د قران کریم په نور مسایلو باندې هغه په یو خبر بنئ نو jihad ته قران او الله خبره بوای نور ته غلطه وای یو سره به تبلیغ کوي هغه به ټول خبره ټول اسلام به تبلیغ کی غني نور خبره باندې هغه نه پوي یو سره به سیاسي نظام کول خپل کوشش کوي هغه به قران هم دومره خبره راغستی هم دغه دعوت وکي هم دې خبره وکي هم دې ته اسلام وای مزید خبرو باندې باغ نه پوي نو سره په توحید باندې پوي نه به صرف توحید خبره راغستی وي هم دې ته په قران وای هم دې ته په الله خبره وای او نور خبرو باندې باغ نه پوي دا هغه خلک چې دا په لکونو کې چرته یو نیمي دا هغه کسان چې په لکونو کې یو نیمي او عام طور باندې زموږ عام تعداد دا زمونږ روزه کې اوس رمضان راغی مونږ په رمضان کې ختمونه کوو مونږ په تراویح کې ختمونه کوو ډېر بدقسمتي ده او ډېر بدقسمتي ده ډېر افسوس ته چې زمونږ قاریان صاحبان امامت باندې چې ولاړی د خپل په قران نه پوي د خپل په قران معنی نه دیستا د خپل په قران باندې عمل نه کوي دا خپل پوي نه دی یو سره پوي نه دی بغه عمل څوکي دا عمل دی وجنه نه چې غبط کردار لري نو ته عمل نه کوي نه غریب پوي نه دی اثر په دې پويږي نه چې څه وایم زموږ امامان اکثر په دې نه پويږي ډېر کم داسې دي چې هغه مخ کې وایي پويږي یو آیات وایي مثلا یو سره بلګیا دی هغه په قران کې په مانځ کې لګیا دی هغه په مانځ کې وایي چې خذوه وینسي فغلوه براغغي ثم بیا صلوه ويرسوي الجحيم جهنم ته څومره سخت الفاظ دي دا په سړی باندې څنګه hebat راولي دا په سړی وخت څنګه ودري چې الله دا چاته وای دا څنګه وای خو مونږ نه غي امام په دې پوښي چې ما څه ویلي نه غورستنی خلک په دې پوښي چې ما څه ویلي نه غي په عمل کې تبدیلی ناراضي ټول قران مونږ واورو پروژه کې د الحمدلله والناس پوری نه زمونږ ما پر خبره کوله مونږ اکثر خلک پښتانه نسوار چي نسوار او دا ټول نسوار پړې ما ته خډېرې لمشته هم خلک 2-3 روپۍ باندې وي زیات نه زیات په 500 روپۍ باندې وي نو دا په دې تراو پروژه کې پری دي چې کله دا قران کریم ختم کی نو وای ختم کړو هغه نسوارم بیا راواخلي یعنی هغه نسوارم نه پری دي نسوار هغه 500 روپۍ هغه معموله دومره فرق هم پکې نه راغلی حالانکه ټول قران یې اوریدلې د الحمدلله والناس پوری اوریدلې پاودس کې اوریدلې قبله ته مخ کړی اوریدلې او بلاسونه دلته تړلې اوریدلې او بالکل بل خبره پکې نه کوي رسم رواج نه کوي واده ته نه دي چې ختمه ماتيږي منځ کې رانه سپاره پاتې کیږي او حال دا دی چې یو نسوار نشي پر خدای یو نسوار او صحابه کرامو چې د قران کریم یو آیت به واوریدو خپلوان به بدل شول جذبات به بدل شول احساسات به بدل شول عمل به بدل شو خوې به بدل شو ملګری به بدل شو جماعت به بدل شو الہ به بدل شو هوبل ته به سجده کوله بیا به ورته کنځلې کولې هوبل ته باغی قربانیان کولې بیا به هغه ته نفرت هم دغه رنګ دا ټول هغه وخت کې هغه مسلمانان چې په مکه کې مسلمانان شوو څومره آیتونه په وخت کې نازل شوو یا چا به کوم یو آیت بارو دا ولی دا څه شی و دا غيو زمونږ په منځ کې چې هغه یو تعداد یو آیت به واردو هغه شی بشول مونږ ټول قران واورو په مونږ باندې وجه دا ده چې مونږ قران په کتاب کې بند کړی دی مونږ دا راويسته نه دی مونږ دا ویل نه دی مونږ په دې باندې پوي نه یو مونږ ټول نه ډیر ظلم قران سره کړی دی مونږ ټول نه مظلوم ترين کتاب قران د زمونږ د معاشره کې مونږ د دې احترام د کتاب احترام کو په حقیقت کې د قران احترام نه کوو مونږ چې کله په چپلې روالو د جمعات کې تیریګو چې څوک قران تلاوت کوي نو چپلې ورنه دا څخه بوزو هغه نه پریدو دیتا لاس کې د زمونږ د کتاب احترام کوو او بیا چې کله به هر جمعات نه وځو نو بیا پکې په خپل باندې خېجو په قران کې بالکل بیا په خپل پلاتو پکې خېجو او بیا د حکمونه ماتو قران وایي غیبت مکوا مونږه کوو قران وایي سود مخوره مونږه خورو قران وایي چې بدګماني مکوا مونږه کوو قران وایي ګډون مکوا مونږه یې کوو قران وایي به اتفاقی مکوا مونږه کوو قران وایي په قران باندې راجمع شي مونږ نه راجمع کیږو قران وایي د الله او د الله رسول خبره ومني مونږ نه منو دا څه شی دا زمونږ هغه قران چې زمونږ د عمل لپاره په دې دنیا کې د مسلمان د انتظام لپاره راغلو هغه کې موږ په خپل باندې خېجو او چې کوم زمونږ کتاب دې د احترام کوو دا په حقیقت کې موږ د کتاب احترام کوو دا موږ د قران کتاب نه احترام نه کوو دا د الله خبرې دي دا د الله کلام دی
دا معمولی خبره نه ده. تاسو دومره عزتمن یې ورونو، ما ته په دې خبره باندې یقین وکړئ چې ثبات ډیر زیات چې دا موږ مخکې د الله خبرې دي، تاسو د الله خبرې واورئ، تاسو ما خبرې نه دي. دا الحمدلله دا د الله خبرې دي، دا الحمد دا د الله الفاظ دي، دا تاسو سره تاسو رب خبره کوي، دا تاسو سره تاسو مالک خبره کوي، دا تاسو سره تاسو د دې کائنات او د اسمانونو او د اسمکه هغه زورور خبره کوي، تاسو هغه خبره کوي، تاسو الحمد چې وایي دا تاسو د معمولی خبره نه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هم نه دي، دا د جبرئیل علیه السلام خبرې هم نه دي، دا د الله خبرې دي، دا د الله کلام دی. تا ته مخاطب دی الله تعالی، تا سره خبره کوي الله تعالی. تل خپل ځان وګوره، خپل ځان سره د معاشري یا د معاشري یو گورنر سره ته خبره کوه، به د څومره تیارې کوي، صدر سره خبره کوه ته څومره تیارې کوي، او دا خلاقت خلک دي چې تانه ته څومره تیارې کوي، او تا سره د کائنات او د عظمت او د اسمانونو مالک او د هغه حاکم او د هغه قادر مطلق هغه ذات هغه تا سره خبره دومره ته اسانه کړی دا چې ته کوم وخت راخلی هغه انکار نه کوي، ته کوم وخت راخلی هغه انکار نه کوي. دا خبره هر وخت موجوده ده، هغه ته د ځان جوړول ضرورت هم نشته، هغه ته د درخواست کول ضرورت هم نشته، هغه نه د ټایم غوښتلو ضرورت هم نشته چې تا ته به کوم ټایم نه درکړي. نه، تا پورې منحصره ده. کته غواړي چې خبرې وکړي الله سره نو راواخله. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله زه وغواړم چې الله سره خبرې وکم نو بیا به مانځ باندې ودرېږم، بیا مونږ ته ودرېږم، دا ما الله سره خبرې دي. او چې کله زه وغواړم چې الله ته ما سره خبرې وکړه، ما ته لګي خبرې وکړه، لګي خبرې ما سره لګب شپ ولګوا، نو زه وای قرآن راواخلم، زه قرآن به ولولم، دا ما سره د الله خبرې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پړمبني احکاماتو کې الله تعالی دغه خبره کوي، یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه ومن او انقص منه قليلا. شپې ودرېګا، شپې را پاتہ، بیا ورته سوای وتبتل الیه تبتیلا، لګ روازي شه، لګ را جدا شه، لګ روازي شه د معاشرینه د خلقونه چې لګ سره خپل منځ کې خبرې وکړو. تاسو یقینو کوي معنی هم دکړه، تاسو خپل استادانو نه پوښتنه وکړي وتبتل الیه تبتیلا، لګ را جدا شه، لګ شرګب شو لګو، لګ د مینی محبت خبرې وکړو خپلو کې. هغه حق کوم موږ ته موجود دی. او بیا الله تعالی فرمایي په همدغه سورته مزمل کې څه لپاره؟ دې لپاره چې قرآن ولولا، دې لپاره چې قرآن ولولا. دا قرآن لپاره د الله تعالی موږ سره د الله تعالی مهربانيانې ډېرې زیاتې مهربانيانې دي د الله تعالی په موږ باندې. انسانان پیدا کړی دا مهرباني ده، خپل پوزه را کړی دی مهرباني ده، سترګې را کړی دی مهرباني ده، وغیرہ وغیرہ. دا ټول خو الله چې کوم شي دا ټول نه لوی مهرباني ویلې ده، هغه د الرحمن. الله ډېر مهربان دی، علم القرآن، او ټول نه لوی مهرباني ده رحمان بادشاہ، هغه تعلیم القرآن دی، هغه قرآن تعلیم ورکړی دی. دا د الله تعالی ټول نه لوی مهرباني ده. دا هغه نومو د قرآن چې په دې باندې تاسو کله پوه شئ نو تاسو د قرآن تعارف معلوم شو، تاسو د قرآن تعارف ملاو شو. د دې دویم نوم فرقان دی. فرقان دا درې آیتونو کې راغلي په قرآن کریم کې. فرقان معنا فرقونکې، او دا مبالغه صيغه ده، هغه شی چې انتهایی فرق راولي، واضح طریقې سره فرق راولي، درست طریقې سره تعبیلې حق باطل، صحیح او غلط، تیار او رڼا، جنت او جهنم، شرک او بدعت وغیرہ وغیرہ. دا ټول تا تخای. دا فرقان دی. تا مشکل کې فیصله نشي کوي، فرقان راواله چې ته پته ولګي. ته حاکم باندې کې فیصله نشي کوي، فرقان راواله. تر رسم او رواج باندې کې فیصله نشي کولای، فرقان راواله وغیرہ. دا فرق اونکه دی. الله تعالی فرمایي دا قران کریم کې د دینوم درې کرته راغله. د دې تریا مشهور نوم الذکر دی. ذکر دا 21 مرتبه راغله د قران کریم کې. ذکر ویل کېږي یاد هنی تا. لکه مثلا تا د څوکوي چې ماته د 500 روپو بازار نه فلاني سودا راوړه، بیا تا ته لارې کې هغه یاد هنی وکي چې ګوره زما سودا دې هیر نشي. دغه یادی هانی ده، دا د الله احکامات یادی هانی ده، دا د الله د یووالي یادی هانی ده، دا د الله تعالی د ربوبیت یادی هانی ده، دا د الله د اولوهیت یادی هانی ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامات یادی هانی ده. دې سره چې تعلق لري دا د الله د یادی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یادی، دا د دغه احکامات یادی. او بیا د دې څلورم نوم کتاب د کتابون دا په قران کریم کې 68 مرتبه راغله، 68 بدل راغله. کتاب د دې څلور مشهوري معنی دي. دا ډیره ضروری خبره ده. دا کتاب معنی تاسو خامہ خزدا کوي. د دې عامه معنی د چمړې په پستکی په خپلو کې تړل، یعنی په ټوکړې د چمړې راوالي داسې اوتاړي، دې ته ویل کېږي کتاب. او دا عموما د قران کریم د احکاماتو، آیتونو، الفاظو، د حروفو د تړلو په بنیاد باندې د قانون دی. یو معنی دا. دویم معنی د قران د کتاب دا یو ځای کې مجموعه په یو کاغذ باندې یا په بل شي باندې لیکل شوی.
نه هم د قران کریم دغه صورتحال ده. موږ سره په دې کتاب کې لکه ما تاسو ته اشاره وکړه مخکې چې د یونم کتاب ده په لوح محفوظ کې دام د قران کې پروت ده، هم د قران کې موږ سره په قرونو کې وغیرہ. دریمه معنا ده دي دا د فرض ده، فرض لکه الله تعالی فرمایي کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوی ده په تاسو روزه. کتب علیکم القتال، فرض کړی شوی ده په تاسو باندې جنگ. وخت د مانځ باندې کله فرمایي کتاب موقوتا، په یو مقرر وخت کتاب تاسو باندې د موږ فرض ده. معنا د کتاب څه ده؟ فرض. یعنی دا کتاب د دې باندې ځان پویول، دې باندې عمل کول دا فرض دی په تاسو باندې د الله تعالی طرفنا، دا فرض دی په تاسو باندې د الله تعالی طرفنا. او دلته معنا مجموعه دا احکامات د نور شنو لکه څنګه په تړلو کې دا د مشهور معنا ده. او پنځم د دې نوم چې د تنزيل دا 11 مرتبه راغلی دی تنزيل د لفظ په قران کریم کې، یعنی هغه کتاب چې د الله طرف نه نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړي، بل چا د ځان نه جوړ کړي، د جبرائیل علیه السلام د ځان نه جوړ کړي، بلکې د الله تعالی طرف نه نازل شوی دی. دا د دې پنځه مشهور نمونه د قران کریم. کچېره مونږه د دې نمونه باندې ځان کوی کو نو بس مونږه د قران کریم په مطلب یا د قران کریم د مقصد نه مونږه ځان خبرولې شو، مونږه د دې مقصد نه ځان خبرولې شو. اوس تاسو دا خبره زده کړئ او ضروری خبره ده چې د دې قران کریم مرکزی مضمون څه شری دی که الله وایي ته مرکزی خبره څه کوي. ان دا نور شینو خو په دې پورې راجم دي، دا نور احکامات پورې راجم دي. ورونو د دې قران کریم مرکزی بنیادی اصلي خبره چې کومه ده هغه توحید ده. دا الله تعالی موږ ته خای، دا الله تعالی یو موږ ته خای چې تاسو رب دا یو ده، دا په ذات کې یو ده، دا په صفاتو کې یو ده، دا په عبادتو کې یو ده. په ذات کې، په صفاتو کې، په عبادتو کې څومره چې پیغمبران راغلي دي ټول هم دغه خبره کړې ده. د قران کریم ټول احکامات چې تاسو راجمع کړئ د ټول احکاماتو مقصد هم د کوي کیو ده چې الله یو، الله یو ده او شریک نه لري. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې و غټو ګناهونو نه ځان بچ کړئ. او په دې کې ټول لوی ګناه چې کومه ده هغه شرک ده، ټول لوی ګناه شرک ده. او الله تعالی په قران کریم کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. شرک ټول لوی ظلم ده، ټول لوی ظلم ده. همدارنګه الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې الله تعالی شرک نه بخي. شرک وګوریات ساتي، شرک نه بخلې کیږي، شرک نه بخلې کیږي الا دا چې د دنیا کې معافي وغواړي الله تعالی نه، الا دا چې دنیا کې معافي وغواړي. او که شرک سره لاړی وغواړي دنیا نه داغه معافي بیا نشته. دین علاوه ټول ګناهونه معاف کړي، الله وغواړي ټول ګناهونه معاف کړي، الله وغواړي ټول ګناهونه معاف کړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې او ویل چې لا اله الا الله په دې باندې جنت واجب ده، دا به جنت تزيد یا به جهنم تنزي. نو لا اله الا الله کی څه خبره ده؟ الله یو دی، شریک نه لري. دا د شرک خبره ده پدی لا اله الا کې لا شریک نشتا، اله نشتا، بل معبود نشتا، ګرځاز او مددگار نشتا. دا ټول قران کریم کې مرکزی مضمون ده. تب باندې پوهیږي چې الله یو دی. د دې تاسو یو دوه درې دلایل تاسو در کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ده بخاری شریف کې الله فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان الله هو الله تعالی ولم يكن شيء نوهت شيء. دا الله تعالی په ذات کې شرک خبره کوي. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې الله سره په ذات کې شریک نشته، هیڅوک نو، هیڅوک نو الله تعالی وو، هیڅوک نو الله تعالی وو، او هیڅوک بنشي پاتې الله تعالی په پاتې. لکه موږ قران کریم کې الله فرمایي هو الاول والآخر، دا الله تعالی اولینه ده هم د الله تعالی په اخرنه هم. ددن خداشتا نه د بچیشتا، نه د ملګریشتا، نه د ضرورت د ملګرو یا د خزو یا د بچو. دا کن فیکونی طاقت لري. دا هر یو کار اراده چوکي هغه ته وایي چې فن کن بس هغه فیکون بس هغه بیا وشي. دا الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دعا ده اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر تاخري. هي الله تعالی ټولنه اول وي تا نه مخکې څوک نو او ته ټولنه اخري او تا نه اخر و څوک نه. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا الله تعالی د ذات باره کې خبره کوي. همدارنګه دویم دا الله تعالی سره په صفاتو کې شریک نشته. قرآن کریم کې الله فرمایي په سورۃ الشورى 11 نمبر آیات کې چې لیس کمثله شیء، الله سره په مثال کې هیڅ نشته دی. الله سره په هیڅ مثال کې بل څه برابر نه دی. الله تعالی رحمان دی بل رحمان نشته، الله رحیم دی دا الله په شان بل رحیم نشته، الله کریم دی دا الله په شان بل کریم نشته، الله خالق دی بل څه پیدا کول نشي کولای، الله مالک دی بل څه د اختیار حاصل نه دی، الله تعالی رب دی بل څه رب نه دی،
الله الہ دی بل د الوهیت دغه صفت حاصل نه ده. او دریمه خبره بیا الله تعالی سره شرک په عبادتو کې عبادت درې معنی دي هغه تاسو یاد هم دي بار بار تاسو اوریدلې دي د الله تعالی پوجو پرستش کول تابعداري کول د الله تعالی عاجزي کول الله تعالی د پاره پدې کې بل څوک مشرک وا دا قران مبتدا خي یعنی ته خبره ده الله ومنه الله تعالی د شیطان خبره مشرک وا الله تعالی د خپل بیبي خبره مشرک وا الله تعالی د خپل خاوند خبره مشرک وا الله تعالی د حاکم خبره مشرک وا الله تعالی د خپل نفس خبره مشرک وا یوازې د الله تابعداري وکا یوازې د الله خبره وکا دا د قران کریم او دې باره کې تاسو ته یو عجيبه دلیل درکم ډیر عجيبه تاسو به حیران شئ ټول قران کریم کې آیت یو لفظ ده آیتن معنا نشانه دلیل یعنی یو شی ته خیمه داره د مطلب آیتن یو شی نشانه او دا لفظ په قران کریم کې 383 مرتبه راغله 303 اتیا کرته راغله 383 کرته دا راغله په قران کریم کې آیت نشانه ته ویل کی او آیت قران کریم یو آیت هم ویل کی دا قدم نشانه ده دا نشانه ده دا آیتونه په قران کریم کې د قران لپاره چې استعمال شوی لکه تلک آیات الكتاب المبین دا آیتونه د کتاب دي دا 202 مرتبه استعمال شوی دی لفظ د قران لپاره 202 مرتبه دا آیتونه د قران دي دا آیتونه د قران دي دا آیتونه د وغیرہ وغیرہ قران لپاره استعمال شوی دی دا 202 مرتبه استعمال شوی دی 202 کرته همدارنګي د دین علاوه یو دویم آیت الله تعالی موږ بیان کړي هغه دی کائنات ونه بوټي اسمانونه زمکي ستوري میاشته مرسرګه همدارنګي نور هغه نور موږ پویو یا نه پوی یا د څاروي وغیرہ دا ټول دې ته آیات وایي کی او دې لپاره د لفظ په قران کریم کې 181 مرتبه استعمال شوی دی 181 یو سل یو اتیم کرته د لفظ استعمال شوی دی دواړو کې یو خبره ده دواړه هم د خبره کوي چې الله یو دی شریک نه لري هم د خبره تاسو ګورئ قران تحقیق کوي تاسو روزه روانه ده دراواله وي دواړو کې هم دا خبره کوي مثال تاسو درکم الله تعالی فرمایي په سورۃ آل عمران کې الله تعالی فرمایي په اخر آیتونو کې چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب په دې شمه په اورځ په اړولو کې او په پیدایش د اسمانونو او زمکو کې د الله نشانات دي لأولی الالباب د عقل خواندانو د پاره یعنی ته په ونه سوچ کوا دغه پیدایش باندې سوچ کوا دغه په کروندې سوچ کوا دغه په میوه سوچ کوا دغه په لذت سوچ کوا دغه وغیرہ تا د الله معلومیږي چې د الله یو دی په دې کې شریک بل څومره تجربه کې کار کړي همدا غرنګي د اسمکه د اسمانونو په دې مدار کې د استوري په دې باندې خپل ځکه ان شاء الله راځي قران کریم کې بیا تاسو په دې باندې پويږئ چې کله تاسو د کائنات ته نه نوځئ نو تاسو ته معلومیږي چې الله کې یو دی شریک نه لګي او چې تاسو د قران آیاتونو ته نه نوځئ تاسو ته هم د معلومیږي چې الله یو دی او شریک نه لري په دې کې زموږ بعضي خلک یوازې قبر پرستی ته شرک وایي ډیره خبره ده خو یوازې قبر دا شرک نه دی بعض خلک پیر پرستی ته شرک وایي ډیره خبره ده خو یوازې پیر سره شرک نه کی بعض خلک حاکم پرستی ته شرک وایي دا ډیره هم شرک دی چې مونږ لکه مثلا مونږ د امریکای عبادت کوو نن سبا دغه چې تابعداري کوو هغه نه یریګو هغه ته تم کوو مونږ نو دا ډیره لوی شرک دی دا الله سره مونږ شریک کا امریکا الله نه یریګو امریکای نه یریګو نو شرک نور ته وایي خو شریک کول ته وایي هغه نه یریګي دې نه یریګي الله نه تملاري چې بچي براکی پیر سیم نن تملاري چې بچي براکی قبر نن تملاري چې بچي براکی نو شرک نور ته وایي هم دې ته وایي کاروبار نه چلےږي تويز غواړي کیا چي ناغه نم تملاري ولا نم تملاري الله نه تملاري دا سړی الله نه تملاري یقیني لري او دا تمالان ابو سفیان چې مسلمان نه ابو جهل تر اخره پوری وغیرہ دې ټولو تملاره د الله نه خو دې سره د خپل شیرونو تملاره چې شرک نور ته وایي شرک مطلب خدا نه چې د الله ذات نه مانی چې الله ذات نه مانی دي ته دحریت وایي دته الہاد وایي دا بیل شه ده او شرک چې الله مانی زوروري مانی خالق مانی مالک مانی رب مانی الہ مانی خو ور سره خپل غشین هم مانی هغه نو مرتره یې دې ته ویل کېږي شرک دا د قران کریم مرکزی مضمون دی ځکه متاو تاسو تفصیل سره خبر او کړله الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی بل خبره ضروري اهمه پنن درس کې دا ده
چې د دې قران کریم موضوع څه ده. یعنی د دې قران کریم دا چاته خطاب کوي؟ دا د دې کومه تشریح کړی دا هو الانسان من حيث انه مكلف. د دې موضوع انسان دی ځکه چې د مکلف ته په دې باندې. اوس تاسو دا خیمه دا ضروری خبرې دي، نورم ضروری، ټولې ضروری، خو ستاسو احساساتو لپاره چې ته په دې باندې پوه شي چې زه دلته ثواب لپاره نه یم راغلی. ستاسو د نه ته ثواب لپاره ګوري نه ده. کله دا څوک ثواب ترازی نو زما درس کې دا ثواب نه کی. ما درس کې به څه کیږي؟ ابو زهران چې ثواب نه کیږي. ما درس کې هغه ته د ذمہداری احساس ملاويږي. ثواب د الله تعالی اضافي خبره ده چې تاسو درکې. یو ثواب دی، یو ذمہداری ده، په دې کې فرق دی. یو ثواب دی، یو ذمہداری ده. د دې مثال دا دی چې دلته نه ټیکسی نه سما ورته وایم صدر ته مې ورسوا، هغه ما ته وایي 100 روپۍ براکې. نو دا 100 روپۍ چې زور کما د ټیکسی را سوال د ذمہداری ده. دا ذمہداری ده چې ما برسې. خو که زه ورته ما سره دوه بي ګونه هم دي، هغه ته وایي دا اصل علماء د دې پیسې نه اخلم. نو دا دغه ثواب دی، دا دغه اضافي بدل دی، دا دغه احسان دی په ما سره چې ما سره راکې. نو د الله تعالی طرف نه په مونږ باندې ذمہداری د قران کریم باندې پویدل، د الله طرف نه په دې باندې عمل کول زموږه ذمہداری ده. اوس الله چې ثواب راکې دا د الله کار دی، دا د الله احسان دی، دا د الله مرضی ده چې موږ ته راکې. هغه کله کله یو تګي ته وبو ور کول باندې لولو جنتونه ورکی، دومره جنتونه چې هغه سره په ټولو مر ایمان باندې نشي ګټل. دا د الله مرضی ده، دا د الله فضل دی. اصل خبر استاسو د احساس ذمہداری ده. ته په دې پوښي چې ما ذمہداری ده، دا زما کار دی، زه په دې باندې مکلف یم. انه مکلف، چې مکلف دی دا انسان په دې باندې. څنګه مکلف دی؟ تاسو قرآن نه ثابتوم. قرآن وایي چې ته مکلف یې. کله چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام الله تعالی پیدا وکړل او دوی جنت ته نه ایستل، او دلته شیطان هم ورسره او دا ورته وایي چې شیطان خبره بنه مني. شیطان وسوسه واچوله، آدم علیه السلام غلط فهمي کې راغی او دا غلط فهمي د نیکۍ په بنیاد باندې وکړه. ځکه شیطان ورته ویلي دغه بوټه اوخره نو ته ټول عمر په جنت کې پاتې شي یا به تاسو فرشته جوړ شي. نو دا ډېره خبره ده. الله سره په مینه کې د الله نه فرمانی وکړه، الله سره مینه کې د الله نه فرمانی وکړه. نو څه چلو شو؟ هغه څمکه تر واستول. نو الله تعالی ورته تا ویلي اوس تاسو وایي قلنا بتو مونږ ویلي اهبتو کوس شي من هذه جنتنا جميعا تاسو ټول فاما ياتينكم بس کچيري راشي تاسو ته من زما طرفنا هدن هدایت فمن تبع هدايا بس بیا چا چې پیروي وکړه زما د هدایت فلا خوف عليهم يربني باغي باندې ولا هم يحزنون نبغى غمجني په ماضي کې هم په مستقبل کې په حال کې هم په مستقبل کې هم ای باندې بغم نه. دا د الله تعالی انسانیت لپاره ټول نړم باندې حکم وکړ. دا نړم باندې حکم انسانیت ته چې زمکه تراشه کزما هدایت راغې نو کتابداري دی وکړه نو خوف و یاره بدل وای نه، قبر نه مې یاریګا، د قیامت سختی نه مې یاریګا، جهنم نه مې یاریګا، دا لپاره ټول لري کولاوي او د دنیا مشکلات نه مې یاریګا، غم جنکیګه ما پریشان کیګه ما. خو فمن تبعا چا چې پیروي وکړه الله، چا چې پیروي وکړه. دا یو آیت اوس دلیل د پاره وساتای. دویم آیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کلهم باندې حکمونو باندې نو الله څو فرمایل اقرا قول ولا قران ولا. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتیان یو کنه، موږ به فخر کو کنه، موږ به خوشحال یو کنه. نو پیغمبر علیه السلام ته د الله طرفنا ټول نړۍ به حکم څو اقرا قران ولا، ټول نړۍ باندې حکم هم د کو چې قران ولا. دا دویم دلیل. دریم دلیل چې هغه تاسو نورم حیران وکي چې لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. کچېری دا قران ما په دې غرونه باندې نازل کړی وي نو دا به يرنا او د غم نه د قران کریم د درولوانو دی بوجنا دا به سری شوی او انسان داسې دی چې نه هیڅ چل پې نه کیږي، هیڅ اثر باندې نه کوي. دا قران کریم نه جو متاثر کیږي نه. همدارنګه په دې قران کریم کې یو بل آیت هغه ډیر عجیبه د سورته احزاب کې الله تعالی فرمایي چې مونږ دا قران کریم غرونو ته وسپارلو. لکه مثلا تاسو دا آیت وورئ ان اردنا الامانه مونږ وړاندې کړلو دا قران کریم امانت علی السماوات اسمانونو ته والارض وزمکه ته والجبال غرونو ته فابینا هغه انکار وکړو. ډیر هم آیات تاسو زده کوي خامخه
دا چې قرآن کریم سره تعلق ته د دعای په بنیاد باندې د خامخز د کوي فابینا هغه انکار وکړو اسمان انکار وکړو د قرآن نه زمکه انکار وکړو د قرآن نه غرونو انکار وکړو د قرآن نه ان يحملنها دې لپاره چې اوچت کی د قرآن ذمہ داری اوچت کی ولی واشفقنا منها هغه او یریدل د دینه چې دا ذمہ داری موږ نه شکر کوله موږ دا ذمہ داری په سر نه شو غسته وحملها الانسان او اوچت کو دا ذمہ داری انسان دا اوچتا انسان ذمہ داری اوچت کړ نو انه مکلف په معنی اوس پوي شوي چې دا انسان په خپل د ذمہ داری اوچت کړی دا ته مکلف به د قران کریم باندې د الله تعالی طرفنا او بیا الله فرمای انه کان ظلوما جهولا دا انسان ډیر ظالم دی او ډیر جاهل دی دا څوک د ذمہ داری اوچت کړی دا او بیا پورا کینا او بیا دې نه بیغمه شوی دی او بیا دې باندې غم نه کوي بیا دې باندې انسان نه پوي دا ډیر ظلم کوي دا ته ځان سره ظلم کوي او دا ډیر جاهل دی او دې قران د وجنه چې خدای مؤسس دی دې قران د وجنه خدای مرتبه د مخکینی آیتونه تاسو اوردل دا د قران کریم په بنیاد باندې اوس دا قران کریم نازل ولې شو د دې نزول مقصد یا د دې سبب دا شرک ظلم با یعنی څومره ګناهونه د مکه په دې دور کې څومره هغه تاسو معلوم دی ټول او بیا د هغه بنیاد باندې الله تعالی قران کریم نازل کو درنا په بنیاد باندې قران دا سی وایي سورۃ ابراهیم کې دا سی الله وایي کتابون دا کتاب دی انزلناه چې موږ نازل کړی دی دا الیک تا طرف ته لتخرج الناس دې د پاره چې تر او بس خلق من الظلمات د تیارونه ال النور رڼا طرف ته نو پوښښ د قران په سبب نزول باندې ان صبح ولې نازل شوی دی دې د پاره چې تر او بس خلق د تیارونه رڼا طرف ته خلق د ظلم نه راوبسي خلق د شرک نه راوبسي بدعات نه راوبسي ګناهونو نه راوبسي نافرمانی نه راوبسي نافرمانی نه راوبسي د الله تعالی دا نازل شوی هم د پاره دا څه نه وایم دا سورۃ ابراهیم لومبني آیت کې الله تعالی فرمایي ولی باذن ربهم په حکم در خپل دا د دې سبب او بیا الله تعالی ذمہ داری باری کې آیاتونو کې چې وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون سورۃ اعراف آیت نمبر 204 کې الله فرمایي چې قرأ قرآن کریم لوستل کېږي نو بیا څه وکړي فاستمعوا یو ډېر دلچسپ خبره ده کومه یو د سماع یو د استماع د کې فرق ده سماع هغه ورته ته ویل کېږي کته په پويږي کنه پويږي لکه قوالیان چې کله کوي کنه ټي وي کې تاسو ګورئ هغه ته وایي محفل سماع وایي ورته کنه او خلکو زر سره مړ چي او جوش کې مزیدار طریقې سره لګي دا سماع ده کته په پويږي کنه پويږي نو دا مونږه په دې روزي کې چې کومه دا ختم کوو دا مونږه سماع کوو دا سماع ده دا استماع نه ده سماع ویل کېږي هغه ورته ته چې ته په نه پويږي اوري خو پويږي په نه نو قران باندې کې الله تعالی د سما ذکر نه کړي فاستمعوا استماع ذکر دی د دې مطلب دا دی چې وګ ورته کې دا ځان په پوي کوي لکه کله موږ خپل کشرانو ته وایو زلاټه دا شعر راوړه بیا ورته پوي شوي خبره دی واورده موږ دا وایو کنه خبره دی واورده ان دا ما ته جنتر منتر نه دی ویل چې تا واوردلو هغه نه ځان په پوي کا چې دا شعر راوړه دې د استماع ویل کیږي نو فاستمعوا وکیک دې ځان په پوي کوي دا حکم دی د الله تعالی سورۃ اعراف کې ده 204 نمبر آیات کې ده او بیا څه کوي وانصتوا او خاموش کې نه دا څنګه چې وایو او متوجي شخه بل طرف ته توجه مکوا بل طرف ته ځکه خیال مکوا او بیا به څه کیږي د دین اورستو لعلکم دې لپاره شاید چې پتا سبحانه ترحمون رحمشي دا بذریعہ رحم جوړ شي همدارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ اور سوا ما انزل الیک هغه چې نازل شوی د ستاسو طرف ته بلغ منه تبلیغ وکړه اے پیغمبر تبلیغ وکړه هغه کتاب چې تاسو نازل شوی دی من ربک ستاسو رب طرفنا وان لم تفعل کثیر د اون رسو فما بلغت رسالته نو تاسو پیغمبري حق ادا کړی نه ای الله پیغمبر ته فرمایي که قران دی ونه رسو نو پیغمبري حق بدني یاد کړي نو موت ته بسوي چې که او دې نه رسو نو د امتی حق بدني یاد کړي دغه چې د امدې په بنیاد باندې موږ امتیان او بیا الله فرمایي چې او دا چې تر سین مشکلات برازي خلق بدني نه پریدي نو بیا به څه کوي والله الله چې دې یعصمک من الناس خلقنا بدی بچ کوي الله بدی خلقنا بچ کوي ګبراوي ګما
پریشان کیږم او دا زموږ ذاتی تجربه ده په دې ژوند کې الله به بچ کړي او دا په سورته مائده 67 نمبر آیات کې بیا الله فرمایي بل دې کې حکم ده فذکر بالقران من يخاف وعید نصیحت ورکا هغه چاته قران ذریعہ سره چې هغه یری کې زموږ د سزا نه هغه ته نصیحت وکړه د قران ذریعہ دا نصیحت ده سورته قاف 45 نمبر آیات کې او بل دې کې الله فرمایي سورته حج کې وجاهدهم به جهادا کبیرا او تاسو جهاد وکړئ د قران ذریعہ سره جهاد ډور لوی دا قران کریم باندې کې یو ضروری خبره بل خبره ده ډیر عجیب خبره ده دام بعض خلکو به درسونه کې اوریدلی بعض باندې یادلی هغه به حیران شي په حیرانی کې ما ثبوت سره خبره کوم خبره ډیره غټه ده ځکه مخکې تاسو ځین جوړوم کم پیغمبر به چې د دنیا ته راتلو الله به معجزه ورکوله موسی علی السلام ته همسا و عیسی علی السلام به مړي ژوند کول بیماران به جوړول برس مرز ولا به جوړول وغیرہ وغیرہ ټول تاسو معلوم دي همدارنګه د ابراهيم عليه السلام معجزه و اور د الله وګرځه ولا بچو خپل ځواني چاړه راکګل هغه بچو ګړه لال شو وغیرہ وغیرہ داسې نور پیغمبران سليمان عليه السلام ته الله تعالی هوا تابع کړو داوود عليه السلام ته الله تعالی مرغان تابع کړو په خبرو پوي دو ابو دا وغیرہ وغیرہ ټول معجزې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر وو دینه بعد بل پیغمبر بنئ د دې معجزه څه و تاسو نه پوښتنه کوم څه و معجزه قران کریم د دې معجزه قران و او هر پیغمبر د مرګ سره دغه معجزه اثر ختم شوی دی د موسی علی السلام همسا او مغه موجوده و خو هغه اثر پکې ختم شو دغه موسی علی السلام لاړو موسی علی السلام ختم شو سليمان علیہ السلام وفات شو نو هوا غته تابع و ختم شو پریان تابع و ختم شو وغیرہ وغیرہ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه او مکه سے موجوده ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه وقت موجوده و او مکه سے موجوده او دا پیغمبر تاسو نو ول پختنه کوم بیا تاسو جواب بیا ماته جواب هم راکې خپل پويږي چې د ټولو پیغمبرانو صفاتونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جمع وو کنه جمع وکنه نو د په معجزه کې باغ ټول صفاتونه یو کده وي ټول صفاتونه به پکې وي او مغه کارونه دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور هی کې د دې قران کریم نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مغه معجزه چې نور پیغمبرانو د مختلفو شیرونو شوی وي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی او کنه وي چې شوی وي نو معجزه او مکه ده رب او مغه ده اثر او مغه ده دا اوسم د موسی علیه السلام همسا راستا په لاس کې دا اوسم د سليمان علیه السلام هوا ده چې تاسو مسخره ده دا اوسم د داوود علیه السلام هغه आवाज چې تا پریاتا تا پرندې ور باندې مسخري دا اوسم د ابراهیم علیه السلام هغه ور کې یخدل دي چې تګم د ابراهیم علیه السلام دا الله وایي دا څه نه وایي دا موږ معجزه ده چې الله تعالی ورته ویلي دي نه ته قران کریم کې الله فرمایي چیلنج ور کړی د دې معجزې په بنیاد باندې چیلنج الله تعالی ور کړی د نور کافر وتا پدې کو مغه اثر ده چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو پدې کو مغه اثر ده کوم چې د موسی علیه السلام په همسا کې وو پدې کو مغه اثر ده چې د داوود علیه السلام په خلی کو دغه په आवाज کې اثر وو خو به اوس تاسو زوایم چې اوس کې خو به تختی مثلا ازي مثال یا ډسپرین ګولې وخره نو هغه تر سر درد خکېږي صحیح شو اوس زوایم ډسپرین سر بخشي دا بنه خکېږي څومره پوری چې د ډسپرین د ګولۍ څومره چې د هغه مواد دي هغه فرموله ده هغه ټوله په مغه طریقې سره راجمع شوی نه او بیا په مغه طریقې سره خوللی شوی نه امر پرې به اثر نه کوي اومدارنګي دا قران چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د زمانه غونته دا غي د صحابه کرامو د جذباتو په شان دي په دې باندې عمل شوی نه دا به اثر نه کوي اومدکرانګي به اثر به یي لکه څنګه چې اوس به اثر ده امریکا ټول نه ډیر چې کوم خپل اندې کړی دی هغه مسلمان دی ټول نه به قیمت وینا ده مسلمان ده ټول نه به قیمت سره ده مسلمان او قران ورسره الله وی ټول نه معزز دي او دغه وینا ټول نه به عزت دی دا ولې دا ځکه چې موږ هغه فرموله موږ دغه دې پرې خو دي موږ هغه جمع کړی نه ده موږ هغه استعمال کړی نه ده موږ هغه نه هغه اثر راغسته نه ده موږ نه راغسته غنه مجنه نه راغسته و ما رمیت اذ رمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې الله تعالی فرمایي چې تا نه وشتلې هغه خاورې په کافر باندې کله چې تا وشتلې ولکن الله رما لیکن الا وشتلې دا څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاورې چې کله په کافرو په سترګو باندې وشتي هغه ټول کافر لاندې شو هغه سلو خان انعام مقرر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ونلیدو چې مکه نه وته دا اثر چرته دا بچ کې ودا اثر
دا کافر ورغلل په حالت بغار ثور کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق ناس دي او د دې خپې نشانونه هغه ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاثر پتی شي کېو دا ولې هغه ونه لید رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې هغه چاله ولې جوړ شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیوال لاندې ناس ته برنه يهوديانو باندې غټ کانه را ورځي این په دې موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځای نه را پاسي دا کم شي اثر هغه اوس موجود دی او مغه الله دی چې اضافي معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه و چې ځان سره وړي ځان سره نه وړي مونږ تاسو ته پرې خو دي او مغه اثر دی اوس په دې کې دی او مغه اثر دی او مغه اثر دی. هغه مجاهدین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار کړل د تبوک میدان ته وېستل ډیر زره کسان تقریبا اولته په لکونو فوجو دا هغه د مقابلین مخکې غيو خدل و تختدل دا چې کې واغه اثر دا اثر په چې کې دا ټول همدارنګه په مکه طرف ته ځي اټوله ته زره مجاهدین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اړو جنگ کیږي نه دا غي روب سره بغيو تختول. سعد بن ابي وقاص په ایران باندې حمله کوي خپل اسباب دریاب ته غورځي او بیا غي تختیاتی شي وغي وخت دا چې اثر و چې باغی سره و هغه سره خدای الله تعالی د موسی علیه السلام همسانه و چې فرعون په مقابله کې دریاب وه او هغه ورته ځای ورکړ هغه دغه قران هغه په دې باندې هغه اثر و. په هر حال دا هغه معجزه ده چې دا هغه اثر کوونکی دی چې کوم اثر کوونکی نور پیغمبرانو سره یا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې همدارنګي د قران کریم د لپاره پویدو د لپاره دا ضروری ده چې موږ هغه کردار ادا کو چې کوم صحابه کرام ور سره کړو څنګه چې صحابه کرام کړو نو الله به دا فائدہ کوي او کني نه دا فائدہ نه کوي. اوس بلګ یو څو شدید ترين آیتونه درته وایم هغه باندې مو تاسو خبر کیږي بنا. اللہ فرمائی وہ سورت طه کے آیت نمبر 123 124 125 کے سورت طه بڑا سمے سے پارے کے تقریباً اگر کہ اللہ فرمائی ومن اعرض او چاچ مخواړو عن ذکری زما د ذکر زما د قران نا فإن له بس بشک هغه د پاره معیشتا دنیوي زندگی معاشی زندگی کاروبار معیشت کاروبار معاشیت څه وایي کاروبار ته وایي دوان کنده به تنګي کاروبار به تنګي کله کورونو خوند وی مسترګي به وګوي ضرورت به نه پوره کیږي خو به نه ورزي چا د یو مصیبت چا د بل مصیبت دنیا به تنګي الله وایي تنګوي الله وایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چا چې مخواړه د قران نه دغه دنیوي ژوندۍ به خپای که خدای کور کې به خپای حالان کې هغه کور به خستای هغه به بهترینی هغه یعنی ټول وسایل الله ورکړي خود سره په کې تنګي دا الله وعده کړی دا چا چې مخواړه دنیا به تنګي او بیا بیان ونحشره او موږ به راپاتو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې اما ثابت لون خالص لون تفصیل سی غلا بالکلون چې سره د سترګو ان ځان لاندې د سړي چرواخ ګوري ورته دا به بالکلون دي. نبی ابد وای قال دې وای ربي ازما ربا لما حشرتني اعما ولید زرا پور تکړه مړون وقد كنت بصيرا بشکما خستر کې دنیا کې لیدون کې ومزه زه دنیا کې هم لیدل کول دا آخرت کې ولیدون شو مزه چلو شو. الله جواب وسواري ډیر خطرناک ترين جواب دی. قال او وی الله تعالی کذالک هم ذکرانګي اتت کا ما درکړیو آیاتنا تا آیاتنا آیاتنا خپل ما تا آیاتنا درکړیو فنسیتها نتاغ ایرکل تاغ پرې خدل نو وکذالک اليوم تنسى هم ذکرانګي نن ورته تم هیر کړل شوي تاسو پرې خدای ما زما آیاتونه پرې خودي نن می ته پرې خدل تاسترګي وی پسترګو دی قران نه لیدو تاسترګي وی پسترګو دی کائنات نه لیدل تاسترګي پسترګو دا کار نه کو نو ته نوامه غسته تا هیر کړی وی ما ته هیر الله دې موږ داسې حال نه بچ کی. او بل شدید ترینه خبره مو اوري په سورته فرقان کې الله فرمایي وقال الرسول او بوای پیغمبر یا رب ایس ماربا تاسو اندازه ولګوي قیامت میدان دی الله دربار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولار دی د الله تعالی سختی دغه جلال دغه شان او شوکت تاسو معلوم دی الحمدلله مسلمانانی او په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فریادی په صورت کې راشي فریاد وکړي اب فریاد وکړي. سورۃ فرقان آیت نمبر 30 کې تاسو خپل وګورئ ترشم نمبر آیت کې وقال ابوي الرسول دا پیغمبر الرسول الف لام ده خاص ده یعنی اسم معرفه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده ربي اعتما ربا ان قومي دا زما قوم چې ده زمونږ د امت ته اشاره
اتخذوني ولو هذا القرآن دغه قرآن مهجورا پر خودلې شوی یعنی ما قرآن دې پر خودو هجر ویل کېږي هجرت هجران وغیرہ هغه شي دا چې تی پرې دی یعنی اے الله زما دي امت قرآن پر خودو چې د الله درباري د رسول الله صلی الله علیه وسلم فریادي نو تاسو اندازه ولګوئ دغه سزا څنګه تاسو دومره بد قسمت چې قرآن پر خودو او دا په فریاد الله تعالی او کله موږ دغه کیفیت نه ودی دغه دشمنانو نه بچو ساتي چې الله زموږ په کې دغه فیصله وکړي ډیرو ځتمن ورونو تاسو ډېر بهترین لاره خوښه کړې ټول نه ول دا خبره ز خپل ځان ته کومه او بیا تاسو ټول ته کومه تاسو کې اکثر مانه مشران هم دي او زموږ بچي هم یي الحمدلله زموږ خويندې او زموږ بچیان هم دي یقینا دا ډېر عظیمه لاره ده د نن ورځې به موږ دا وعده وکړو چې الله مونږ نن ورځې د زمونږ ناستا یا د قران ته راتلل دا الله تعالی داسې قبول کا لکه څنګه چې یو صحابي براغه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی فرمایل چې ما ایمان راوړل دي اشهد ان لا اله الا الله زګوای کوم چې الله یو د شریک نه لري او اشهد ان محمدن او زګوای ما په دې باندې چې دا محمد چې کوم دی دا رسول الله دا د الله پیغمبر دی بیا به دغه دنیا بدل شو او د دې کلمې وینا سره د لا اله الا الله محمد رسول الله دی وینا سره دغه ټول ګناهونه به معاف شي الله موږ سره وعده کړی دا دغه ناس ته خلکو ته وایا مټول ته کومګ نن وایو چې استغفر الله موږ دا ټول ګناهونه الله معافي غواړو نو دا کینن الله وعده کړی اسنه وایم الله فرمایي چې وایا یا د زما یا عبادی الذین اسرفوا ای زما ټول نه ډیرو ګناګارو خلکو یعنی ګناه کې اسراف کوونکو یعنی گناہ د حد تیریدون کې ګناګارو لا تقنط من رحمت الله دلا د رحمت نه مای سکیږي الله رحمت نه مای سکیږي هغه یغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه معاف کوي هغه ټول ګناهونه معاف کوي الله ذات ته او بعضی کې فرمایي كتب على نفسه رحمه هغه په خپل ځان باندې رحمت فرض کړی دی هغه رحم کوي هغه مهرباني کوي او د الله تعالی یو په نمونه کې نوم دی کریم کریم ولکه هغه چاته چې هغه بغیر د غختلو نه ورکول کوي تنه غواړي هغه درکې تنه غواړي هغه ورکې هغه رحمان دی هغه غختله چې ته یعنی ته د هغه غختله په الفاظو کولای هم نشي هغه درکې هغه غفار دی ډیر زیات ګناهونه معافي کوونکی او بار بار الله فرمایي ما زه معاف کوم نو نن کومه د الله سره د کرنګ خبرو کو چې الله موږ چې څه کړی الله موږ ته معاف کړي اوس موږ قران ته راځو او دې قران کریم ته راتلو لپاره ټول نو ول ځای خبره چې موږ په دې باندې ځان کو یو دا ډېر لوی خزاني دي دا ډېر لوی عزت ده دا ډېر لوی درجه ده چې الله طرف نه چاته ملاوي شي دا ډېر لوی مرتبه ده دا ډېر بهترینه لار ده او د قران باندې کې د اور یو حدیث په ترمذی شریف کې راغلی ده چې رسول الله علی رضی الله عنه هغه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې مخکینی کیسې دي دې کې اوسنی حالات دي دې کې تاسو مستقبل خای دې کې تاسو پر رڼا ده په دې کې احکامات دي ستا خوش قسمتی ده یعنی ته قران دا ته والله په دې مسکبل څخه به من راضي الله دې موږ تاسو په مغه خلکو کې حساب کې چې کوم باره کې الله تعالی دا خبره کړې ده آیاتونه تاسو ډېر واوریدل ورسره تاسو حدیث هم واوریدل تاسو یو څو حدیث بیل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په الفاظو کې واوري نو تاسو به نورم حیران شئ مسلم شریف کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عقبہ بن عامر نه هغه روایت کوي چې خرج رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عقبہ بن عامر وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ور راوته نحنو فی صفته مونږ په صفه کې تقریبا 70 کسان واغیلتن فقال اوی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ايكم يحب سوق دې چې هغه خوخی ان یغدو کل یوم چې هغه ته ملاو شي په هر ورځ یا لار چې هغه هر ورځ الی بطحان او العتیقه بطحان ودی ته یاد عتیق وکي هغه وادي او عتیق په باندې فیاتی بناقتین بیا راوړي هغه دنا دوخي کومه ویني د کوهانونو ولا یعنی قیمتي وخي فی غیر اثم چې هغه ګناه نه کړی ولا قدر رحم او نه قدر رحمی سره رحمی کټ کړی خپلوان سره تعلق کټ کړی نه وي نو فقلنا مونږ اولی یا رسول الله اې دا الله رسوله كلنا نحب ذلك مونږ ټول دا خوخو چې مونږ ته هر ورځ د بوتخان ته لاړ شو او دوی خسته او خېد ملاو شي او خو قیمت باغی وخت داسې و لګنن سبا مثلا لینډ کروزر یا مثلا پجیرو یا وغیرہ د مرسيډیز گاڑی قیمتي سورلی او قیمتي شی
او یو موږ ټول خوخو ذالک ټول د غرنګي قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم افلا يغدو احدكم الى المسجد آیات تاسو کې دا څوک یو سړی چې غلار شي جمعه ته او یا لار چې جمعه ته فيعلم او يقرأ آیاتین من کتاب الله د دې پوي کې په دوه آیاتونو باندې ځان د الله د کتاب نه او یا د اولولي دوه آیاتونو د الله د کتاب نه خير له خدد د پاره من ناقتين تدفي اخنا وثلاث خير له من ثلاث او دريخ آیاتونه خدي د پاره د درې اوخانونه واربع خير له من اربع او ثلور نه خدي ومن اعدادهن من الابل هم د کرانګي چې څومره آیاتونه وای دومره تا د پاره ثوابونه دا د فضایل د قران کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې او دا د مسلم شریف حدیث دی همدارنګه مسلم شریف یو بل حدیث هم دی چې کچا درې آیتونه په قران کریم کې مانځ کې ولستل دراسول کدرې تربی او خدای الله پر رضا کې د ورکړل او تربی او بلار به همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم الماهر بالقران ماهر په قران کې قران باندې څوک ماهری مع السفره الكرام البرره دا به هغه فرشتو سره وي چې هغه معزز دي او الله تعالی سره ډېر نږدې دي مقرب فرشتو سره وي څوک قرآن باندې ماهري والذي وغسره يقرأ القرآن چې الولي قرآن ويتتاتع او هغه پکې انخلي نشي ویلې انخلي پکې مشکل دی معنا نه ورځي کوشش کوي خواري کوي لکه الحمد الف لام ذال حمد الحمد نشي ویلې کوشش کوي نو فيه په قرآن کې وهو عليه شاق او دا بده باندې ګراني له اجران د لپاره دو اجرونه دي یو اجر د قرآن د لستو بل اجر دا تکلیف چې کم دی تیری نو کنن تاسو د ګرمي او د سختي و غیره تکلیف ده نو دا د الله طرف نه دو اجرونه دي تاسو لپاره الله دې موږ تاسو په دې کې حساب کی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابن عمر رضی الله عنه روایت ده قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنتين ندي حسد مگر په دوه شنو باندې رجل يغسر اتاه الله القران چې الله قران ور کړی وي او هغه بیا ودريږي په د باندې پښپې او پورځ کې او یو هغه سره چې الله مال ور کړی وي او هغه په دې کې خرج کوي د الله پر رضا کې دې باندې حسد جائز ده یعنی تور سره حسد وکا مقابله وکا هغه نه زیات قران زکات د حسد وکا هغه نه زیات مال د الله په لار کې ورکړ همدارنګه بل حدیث ته د مسلم شریف عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر اهم حدیث ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله تعالی په دې قران باندې ډیر قومونه اوچتای ډیر قومونو عزت قدر مرتبه لکه نن ته موږ ذلیل په قومونو کې ويدعو به اخرين او ډیر قومونه یا ځنې قومونه د قران د وجنه بذلیل هغه به قران ذلیل کړي نو هغه به ذلیل په بدل کې ایبم ذلیل همدارنګه دا مسلم شریف حدیثو همدارنګه مسلم شریف حدیث ته چې د قیامت په ورځ به قران سفارش کوي د قران کریم یون کی دا هغه د لپاره شفیع جوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف حدیث ته چې د قران کریم هر حرف بدل کې لس نکیان دي او سنوي ما چې الف لام میم یو حرف ته بلکې الف حرف الف حرف ته ولام حرف لام حرف ته ومیم حرف او میم حرف ته او دا ټول شو دیرش نکیانه یعنی صرف د الف لام میم په ویلو بنیاد باندې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي من قرأ القرآن وعمل بها فيه چې قرآن ویلي او به په دې باندې عمل وکړو اول به زده تبو غسل شي والده د والداه د مور پلاتا تاجن یوم القیامت یو تاج په ورځ قیامت کې ذوه احسن من ذو الشمس چرنا به داغه د دنیا د رڼا ډیره زیاته وي دا د قران کریم وینکی مور پلاتا به غسل کیږي ورونو دا د قران باره کې یو څو بنیادی خبرې وي ابتدا کې چې موږ تاسو ذهن دې ته جوړ شي او بیا موږ په دې باندې ځان پوي کو د قران کریم مخکینی ورځو کې اوس د مخکینی ورځو لپاره یو څو هدایت زما طرف نه دي قدم تاسو ووري ان شاء الله په دې درس لپاره فائدہ مني تور ناول خبره ضروری ده چې دلته تاسو راځي په اخلاص سره راشي د الله رضا لپاره راشي چې تاسو نیت کې ریا نه تاسو کې نیت کې مفاد نه تاسو نیت کې بل څه خبره نه که صرف د الله رضا لپاره نو تاسو د قدم تاسو د مزل تاسو د غناسته دا ډیره زیاته قیمتي وي دا ډیره زیاته قیمتي وي نو د قران یلو لپاره چې موږ سبانه باقاعده د الحمدلله شروع کوو نو هغه لپاره ټول ناول شرط ده چې تاسو په نیت کې اخلاص
دا د الله د پاره زړه پاره. دویمه خبره هغه د پاره ضروری ده چې تاسو ذهن کې دا جوړه کړئ دا اوتړئ چې مونږه کلام الله ترازو دا د الله خبري اورو مونږه د الله خبري اورو دا رازو د الله خبري اورو الله مونږ سره خبري کوي مونږه په نه پویګول ته مونږه مانس تکو مونږه د الله خبرو باندې ځان پویو. او دویمه خبره شو دریمه ده دا ډیره ضروری خبره ده. دریمه خبره چې قران دا سی واوره چې الله وایي او ډایرکټ کتاب ته وایي ځان منتخب مخاطب کوا بس بیا به قران باندې اسانه سره پوي. دا قران څه وایي دا الله وایي او چاته وایي ماته وایي دا ماته وایي. موږ عموما ذهن کې دا تصور کې دا مولایانو خبره ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ده دا دغه زمانه خبره و دا څه خبره قران کې نشته. قران کریم دا څه خبره ده کچا دا معلومه ماته وخی دا یو فتنه ده چې نن سبا راغلي د خلکو کې چې هغه زمانه سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاص او وغیرہ وغیرہ دا د ټول د مسلمان سره خاص ده. الله تعالی قران کې فرمایي هدل للناس دا څنګه وایم الله وایي هدل للناس دا د خلکو لپاره هدایت ده دا هر چا لپاره هدایت ده. او هدل للمتقین متقین مدینه فائدہ اخلي متقین مدینه فائدہ اخلي. او دریم څلورم خبره ده چې اورم به ثواب د پاره نه اورم منلو د پاره اورم چې زه وګورم چې الله ماته څه حکم راکړي زه به هغه باندې بیا سمعنا واطعنا. دا سوره بقره اخري آیتونو کې د صحابه کرامو د مسلمانانو صفاتونو نه یو غټ صفت ده چې الله مونږ واورید او مونږ اومنه بس مونږ اومنه اوس مونږ مانو بیا ته د منلو کوشش کوا الله به ملګرتیا کوي. الله فرمایي فسمیسره لیسرا څوک چې یو درې نیکی کوي زه ورته نیکی اسانه بیا او بل ځکه فرمایي فسمیسره للعسرا مونږ هغه بدی به اسانه کو څوک چې بدی کوي به بل بدی ته آسان کی به بل بدی ته وتړي. او دریمه خبره څلورمه خبره هغه ډیره ضروری ده چې قران کریم دا غم سره واوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قران د غم سره نازل شوی ژړا انداز د افسوس انداز په خپل ځان باندې په خپل حالت باندې سترګونه او خورا وستلو کوشش کول همدا غرانګه په شړا کې د وینا کول چې هغه تاسو هغه تعلق او تاسو توجه د دې سره بنورم جوړوي او دغه اوخه که تاسو سترګې نه راوته نو تاسو هغه مبارک سترګې وي چې د جهنم اور په دې باندې حرامي او دا هغه قیمتي کتري دي چې دا تاسو سینه کولاوي دا تاسو سینه کولاوي. ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مدرسې نه وي داغه په زمانه کې صرف او نحو خبرې نه وي داغه په زمانه کې نور شیونه نه و څه شو هغه مینه و د قران سره هغه توجه و د قران کریم سره داغه دلچسپي و د قران کریم سره. نو چې کله دا شی پیدا وشي او ته ورته لږ وخت ورکې دا ستا په سینې کې خپل ځای پیدا کوي دا ستا عمل کې خپل تبدیلی راولي دا به خپل برابرۍ دا قران کې دا کمال دی دا قران کې دا کمال دی دا تا ګټ نه نه باسي دا ته میدان ته راوباسي او دا باندې هم د کرانګي قیامت کې هم د الله تبارک مخ کې د نور خلق باندې ستا قیمتي کوي الله دې موږ اند غرانګي کې. او بیا دې یو دلیل دی په قران کریم کې دی او خو سره چې رسول الله تعالی فرمایي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول هر کله چې غي واردو هغه کتاب چې نازل شوی او پیغمبر باندې ترى اعينهم تفيض من الدمع چې تلهديب اوخي د غي د سترګونه مما عرفوا من الحق کله چې غي او بجندو چې دا حق خبره ده. دا د نجاشی بادشاہ هغه چې کله د جعفر هغه تقریر ورته رضی الله تعالی عنہ دا غي سترګونه اوخي او بيدي نو هغه خضوره قیمت دومره چې الله په قران کې دا غي ذکر وکړي قران کې هغه ذکر وکړي او استاد هغه خو هم دومره قیمت الله سره هغه هم دومره قیمت الله تعالی سره الله دې موږ هم دا کرانګي جوړ کړي. بل خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداوه چې کله به قران کریم لستو چې د رحمت آیتونه به راغلل هغه به دعا وکړه چې الله ما ته پاره هم کې چې د عذاب آیتونه به راغلل هغه به پناه وغوښته چې الله تعالی موږ ته بچو ساتي. نو همدغه طریقې سره تم کوا همدغه یو حدیث هم د باره کې حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت ده مسلم شریف نقل کړی دی مسلم امام مسلم کې مسلم نقل کړی دی مسلم شریف کې هغه فرمایي چې زیو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما چې کله به رحمت آیتونه راغله هغه طلب کو چې د عذاب آیتونه راغله پناه به غوښتله او چې د الله تعالی د شان باره کې به خبره وا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله ویلي. نو ته چې کله متوجي نو تا به خپل د خپل د الفاظ برازي. او اخیری خبره پدې کې دا ډیره ضروری خبره قران حواله سره چې قران رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د زړونو داسې وځي لکه اوخه په پټي کې تا تړلې نه او هغه نه وتختی. نو دی وجه نه دې سره ربط جوړول پکار دي هر وخت قران سره تعلق تلاوت مانځ کې کور کې رواخلې بندوي ما تړای ما
زه دې کپڑے ته عام درسونه کې دې ته کفن وایم کله چې شی نه ګوري نو به کفن کې وتاړي چې بیا ونه ګوري دا دین راو باسیله دا دین راو باسیله کولاو کوي دا د جیب تر واخلې دا د مخ کې پرې وګورئ دې ته مسلسل سترګې ګدا سترګې ورته غړوا دا د الله دا آیتونه د چې ورته سترګې غړې دا د الله خبرې دي د دې لیدلو کې ثواب دی د دې بلیدلو کې مسر دی د دې بلیدلو کې مسر دی ما ته ګوري شاید چې ته دوکشي بل عالم ته ګوري شاید چې ته دوکشي کله چې غننه چی شي یعنی تا د زما نه اندرون څه معلوم دي شي دي الله به خبرې دي نه همدارنګ نور هر چا کې شک دی شي خو دې کې خو شک نشته کنه دا د الله آیتونه دي په دې کې خو شک وشو نشته نه دا په کتلو کې ثواب دی څه خبره شته الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم یا الله ترحمانی و ترحیمی یا الله تعالی تکریمی تغفوری یا الله تعالی تغفاری یا الله تعالی تسلامی تمؤمنی یا الله تعالی تمهیمنی تعزیزی تجباری یا الله تعالی تمهیمنی ترشیدی تصبوری یا الله تعالی توهابی ترزاق ذو القوة المتین یا الله تعالی تزمکه د اسمانونو پیدا کون کې ربی ته یو یت احد یا الله تلم یلد ولم یولد ته الله یو تصمد یا الله تاسو شریک نشته دی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق سره را لګل موږ ټول درود وایو پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې اللهم صل وسلم علی نبینا محمد یا الله تعالی دی اسماء الحسنا په برکت سره یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ والدینو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ خپلوانو عزیزانو رشتہ دارانو زموږ استادانو زموږ شاګردانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی موږ دا وسنشته چې تا کتاب ته ناستیو دا زمونږ کمال نه دی الله دا استغفر الله تعالی موږ په دې شکریا لك الحمد نشکرک الیک یا الله موږ شکریا ادا کوو یا الله تعالی ته شکریا ادا کوو الحمدلله یا الله تعالی موږ خپل کتاب ته وغوښته ستاسو ډېر لوی مهرباني ده په موږ باندې الله یا الله تعالی موږ کرانګي مهرباني مو کوي موږ باندې یا الله موږ ته د قران آسان کړي یا الله تعالی موږ ته شرح صدر نصیب کړي یا الله تعالی موږ قران باندې پوي کړي یا الله تعالی موږ ته قران باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله موږ سینې په قران باندې خسته کړي یا الله موږ شبه په قران باندې خسته کړي یا الله زموږ سترګې زموږ چهره یا الله تعالی زموږ جسم زموږ نفس په قران کریم په نور باندې منور کړي یا الله زموږ دنیا په قران خسته کړي یا الله تعالی زموږ کورونه په قران خسته کړي یا الله زموږ بچي په قران باندې خسته کړي یا الله زموږ مرګ په قران کریم باندې کړي یا الله تعالی موږ قبر په قران باندې خسته کړي زموږ بیا را پاسې د الله تعالی په قران کریم په تعارف باندې کړي یا الله تعالی دا قران کریم زموږ کې موږ د قران کې الله کم کار کم عمل چې د قران کریم سره صحابه کرامو کړو یا الله تعالی موږ نه اومغه کار واخلي الله تعالی موږ نه اومغه عمل سرزت کی یا الله موږ نه کار او مخلص ته ناراضي کیږي یا الله تعالی موږ نه کار نه واخلي چې ته راضي کیږي یا الله زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کی یا الله تعالی مسلمانانو حالت باندې رحم وکي یا الله تعالی مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کی یا الله تعالی دشمن په مقابله کې موږ ډېر کمزوري یو الله دا زموږ د ګناهونو یا الله تعالی زموږ د نافرمانیانو اثر د وجدا یا الله کوم ډېر ګناګار یو موږ د خپل ګناهونو اعتراف کوو خو یا الله ستاسو رحمت زموږ گناهونو ډېر لوی دی یا الله موږ سره د خپل فضل او رحمت په بنیاد باندې معامله وکي یا الله تعالی موږ سره خپل رحمت باندې او خپل فضل په بنیاد باندې معامله وکي یا الله تعالی موږ معاف کړي یا الله تعالی موږ د دشمن هر ظلم نه بچو ساتي موږ د حاسد د هر حسد نه بچو ساتي یا الله تعالی موږ مسلمانانو باندې ډېر تکلیف زمانہ ده الله تعالی ډېر تکلیف دور دی ډېر تکلیف حالت ته مسلمانان پریشان دي الله مسلمانان په تکلیف کې دي الله خوف ته الله تعالی بدامنی ده مهنګای ده هر قسم الله تعالی جبر ده په موږ باندې یا الله تعالی دا زموږ د ګناهونو اثر ده یا الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم غستون کیو یا الله تعالی موږ تاسو سره مینه کوون کیو یا الله تعالی ستاسو کتاب تلاوت کوون کیو موږ دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله موږ ته وسیله د خپل عمل درکو موږ ته وسیله د خپل کلمې وینا درکو الله تعالی موږ باندې رحم وکي الله موږ باندې رحم وکي موږ د خفقان حالت په خوشحالي بدل کی موږ د مسلمانانو باندې الله تعالی د شکست باندې حالت په فتح باندې بدل کی یا الله تعالی امریکای ته بذلت سره شکست
ورکی یا الله تعالی او د غمل غاو د غمل غری تباہ او برباد کی یا الله تعالی په خپل کې داسې اون خلې یا الله تعالی داسې هلاک لکه څنګه تا فرعون هلاک کړو لکه څنګه تا نمرود هلاک کړو لکه څنګه تا حامان هلاک کړو یا الله تعالی مسلمانان د غیر شر او د فساد نه په امن کې وساتي زموږ د پاکستان استحکام نصیب کړي په افغانستان کې اسلامي نظام راولي یا الله تعالی زموږ د اسلامي ټولو ملکونو باندې الله تعالی رحم وکړي موږ په دې حالات باندې الله تعالی موږ اسلامي نظام په موږ باندې راولي یا الله تعالی موږ ته د درس آسان کړي موږ ته د بیان حق ادا کولو توفیق راکړي موږ ته الله تعالی د دې اوریدلو توفیق راکړي موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله کم خیر چې تا پیدا کړی دی یا الله کم خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان او د امت لپاره غوښته دی الله هغه خیر موږ ته هم راکړي یا الله کم شر چې تا پیدا کړی ته خبري کم شر نه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه غوښته دی یا الله هغه شر نه موږ هم بچ کړي یو دوه کسانو دعا درخواست کړی دی یو زنانه زموږ خور ده الله تعالی دغه ارمانونه دغه حاجتونه پوره کړي دغه بزرګ کې چې خیر حاجتونه دی او که خیر پکې نه الله تعالی ته پکې خیر واچي هم دا غرنګي یو بل ډېر لري نه ټلیفون کړی الله تعالی دغه مشکلات هم آسان کړي دغه حاجتونه پوره کړي زموږ دعاګانې قبول کړي موږ ته قرضونو نه نجات راکړي الله موږ پریشانیانو نه الله تعالی نجات راکړي یا الله زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی کومې دعاګانې چې موږ کړې دي هغه قبول کړي یا الله تعالی آینده حاجتونه موږ الله تعالی بل څه ته محتاج مکي یا الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کړي زموږ د اناس ته قبول کړي وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين.